ابو الليث سمرقندی رحمت الله علیه اغي فرمای چې د یو خيار کسنا د یو نیک عمل کسنا چا تاسو کو چې بنده سبا کوي او د خوب نه را بیداریږي نو د دسه اراده او نیت پکار دی چې دې پکمه اراده او پکم نیت باندې را بیدار شي نو هغه او خيار او نیک عمل کس دغه سوال کوونکی ته په جواب کې وای چې درا بیدارې دون وړاندې بنده ودکیږي نو درا بیدارې دل او را پاسې دل دا پرېګدا ته چې ودکیږي داغه نه وړاندې ستاره لپاره ضروری کارونه دي نو هغه سوال کوونکی تاسو کوي چې دا آرام او د ودکېدو نه وړاندې کم کارونه پکار دي نو هغه نیک عمل او هغه خيار کس ورته په جواب کې وای چې کله ته د آرام اراده وکي نړمبنه سوچ دا وکا چې په ما د حقوق العباد د چا حق خفات نه دی د بندګانو سونه حقونه زما سره تړلې دي داغه په ادایګي کې د چا سکمی خما کړی نه دی نو چې کله ته و د کېږي او آرام کې داغه نه وړاندې د حقوق العباد ادایګي وکا زکه د بندګانو حقونه داسې دي چې هغه الله رب العالمین په خپل اطاعت نه معاف کوي زکه دا د بنده سره تړلې دي نوې د ود کېدو نه وړاندې ته دا سوچ وکا چې د بندګانو سره حقونه زما سره تړلې دي او داغه ادایګي معنی کړي نو داغه ادایګي وکا چې د بندګانو د حقونو نستاز ذمہ فارغي زکه ته آرام کې استاد سترګې پټيږي نو آیا تب ودشي بیا برابر شي تا سره دا ګارانټی شته چې ملک الموت پس دا خواته نن ناراضي او طالب بیا یو موقع ملاوي شي نو چې تا سره دا ګارانټی نشته نو د سترګو پټېدو د آرام نه وړاندې د بندګانو حقونه ادا کا او چې کله د بندګانو حقونه ادا کې او بیا د آرام اراده کې نو ورپسې سوچ وکا چې حقوق الله د الله رب العالمین په حقونو کې آیا او حق داسې دي چې داغه ادایګي زما په ذمہ باندې ما فرض مزن دي ادا کړي زما په ذمہ د زکات ادایګي او هغه مې نه دی ور کړي زما په ذمہ د الله رب العالمین نور احکامات ما د هغه ادایګي نه کړي او د هغه ادا کول ما ته پکارو نوې د ود کېدو نه وړاندې د الله حقونه ادا کا اسنه چې ته د آرام د بارسترګې پټي کې او بیا ملک الموت راشي او ته د بیا ژوندۍ مکمل اونی د ادایګي مقدر ته ملاو نشي نو د حقوق الله ادایګي کې د کم کمی کړي دا به په ذمہ باندې پاتې شي او ته نه تپوس کیږي نو د حقوق العباد داغه پورواله وکا د حقوق الله داغه پورواله وکا او دریم نمبر فرمای چې د دین بعد بیا ستا د ورځې سونه ژوندۍ تیر شوه دا او تا د الله رب العالمین نا فرمانه کړی دي نو الله ته جلاو فریاد او استغفار وکا او په الله د خپل ګناهونه معاف کا چې الله پاک ما کمې کړی الله ما ته معافي وکا نو په دریم نمبر خپل ګناهونه په الله باندې وبخا زکه اسنه چې د ورځې د ګناهونه کړی او په ګناهونو کړي او سترګې د ورشي او ملک الموت راشي او تا نه روح قبض کی او تا ته بیا د ژوندۍ او درا پاسېدو موقع ملاو نشي د استغفار او د توبه او د رجوع ال الله مقدر ته ملاو نشي نو په ګناهونو کتل بد الله دربار ته لاړ شي نو په دریم نمبر باندې وی دا الله رب العالمین نه معافي وغواړه الله ته توبه وباسه او فرمای چې کله توبه وباسه نو په څلورم نمبر باندې پنو کاغذ راوالا او خپل وصیت ولیکا ځکه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای
چې د مؤمن مسلمان د پاره دا لایق او روان دي چې د شپې ود کیږي او د خپل وصیت لیکل شوی د خپل بالغ او تکیه لاندې کېدل نه دي. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما داغي معمولات چې نقل کیږي فرمایي د شپې به پنو کاغذ را واغست او خپل وصیت په ولیک چې کوم باور سره د مخ کې نه پروتو هغه کمی بشو ا کمی بشي به پورا ک او بیا به هغه وصیت نامه د بالغ لاندې کېدل او آرام به کو او دغه به فرمایل چې دا حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایلی چې دا روان دي دا د مسلمان سره نه خای چې د شپې ود کیږي او د خپل وصیت نه دی لیکلی. ابو الليث سمرقندی رحمت الله علیه فرمای دغه خيار او نیک عمل سره دغه سوال کوونکی توای سلورم نمبر وصیت نامه دا اولیکا دا آرام نه بعد را بیداری دل پکم نیت دا روز تو خبره ده لومبنی چې د آرام زیت زی نو دا سلور خبره سره ورسوا